زما خو ډېرې زیاتې لوړې د ارادې وي سجاده، زما ایمز او زما ارادې ډېرې زیاتې وي، ځکه چې ما ویلي وو شروع نه چې ډېرو خلکو به زما پلار ته کله چې به مونږ لوبې کولې بهر په غولي کې به ناست وو یا به مونږ کوڅې ته لړو، ټول به وي د دې ورور نشته او دا شپږ مونږ چونکې 7 سسټر یو او خویندې دي، هغې نه پس خدای پاک مونږ له 2 وروڼه راکړي دي، زما وروڼه دي د خیر سره، د هغوی بچي دي د خیر، الله دې روغ ژوندي لري. لکه ما ته به فیل کېده چونکې زه سیکنډ نمبر باندې یم، ما ته به دا ډېر زیاته فیل کېده، نو ما به وي نه زه به د خپل پلار زوی جوړېږم. نو زما ډېر زیات خواهش چې کوم هغه ایروسټس و، او بیا مې چې که زه ایروسټس نه شم زه به وکالت کوم، زه به وکیله جوړېږم. بیا هم چې زه کله ټلویزیون ته رالم نو ما مسعود صاحب سره دا ډسکس کړه چې زما ډېر زیات خواهش دی چې زه وکیله جوړه شم. هغه ما سره په دې کې ډېر زیات کومک هم کړی، خو چونکې بیا ډرامې ډېرې وي، کار ډېر زیات و، پېښور کې د اوسېدو دپاره څوک نه و، په هوټل کې زه پاتې کېدی نه شم. وکالت خو زما هسې خوښ و، لکه د هغې کوټ مې خوښ و ډېر زیات، او چونکې زما خواهش و لکه زه شروع نه فینټسي کې اوسم، زما مطلب خیالات زما چې لکه انسان دی ځان له ښکلې ښکلې لکه په هوا کې، زه یم چې لکه انسان دی همیشه په هوا کې رواني، لکه دغه سوچ دی همیشه ور رواني، ځکه چې کله تاسو سوچ خپل کته کوي نو تاسو هر څه بایلئ، لکه سوچ تاسو کله په هوا کې تاسو کله سوچونه بره دي، نو زما په خیال چې نو بس زما جهاز او دا څیزونه خو لکه زه جهاز نه ډېر زیات تیارېږم، خپله په جهاز کې سفر نشم کولی سفر نشم کولی په جهاز کې. خو دا ما ویلي چې زه به ایروسټر جوړېږم، د هغې دپاره ما ډېرې منډې ترډې هم بولې وې، ډېر ټسټونه وغیره مې هم ورکړي، خو بهرحال نصیب کې چې څه وي نو